موږ دعا ولې نه کوو یار؟ هر یو کس یار ما لپاره دعا وکړه، په خپله نه کوو. ولې؟ زما دعا نه قبلېږي. یار یاد ساته د هر یو مؤمن مسلمان چې کوم د دعا قبلېږي، قسم دی د هر یو مؤمن مسلمان چې کوم د دعا قبلېږي، چې څه دې وغوښتل قبلېږي. بیا موږ وایو دعا موږ له قبوله نه شوه. حتی د دې پورې چې کافر دعا وکړي هغه الله رب د هغه دعا هم قبلوي. د ټول نه مخکې الله رب عزت فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لکم. ای بنده څه وغواړه درې کړم، نه غواړو، فرض لمونځو کو ولاړو. کوم یو کس چې دعا نه کوي الله رب عزت چې کوم دی هغه خفه کېږي. دعا کوئ د الله نه غواړئ، الله په خوشحالېږي. دا په حدیث کې دي. کافر ابلیس چې کوم دی انکار یې کړی او کافر شوی، دعا یې وکړه الله رب عزت وله قبوله نه کړه چې ماله به د قیامت ورځه پورې چې کوم دی ژوند راکړي. الله رب عزت وله دعا قبوله کړه. دویم کوم یو کس چې دعا کوي الله رب عزت وله دعا چې کوم دی رد کوي نه قبلوي. یو شرط پکې دا دی چې د ګناه دپاره به دعا نه کوي. داسې نه چې ته وایې چې یار دا پلانکې ګناه زه وکړم ته یې راته اسانه کړي. دا نه، چې کوم یو ګناه د هغه د ګناه غني او بغیر ګناه تا دعا وکړه الله رب عزت ستا دعا قبلوي. بیا په دې کې درې راغی. یو چې کومه دعا دې وکړه الله رب عزت والله چې کوم دی حق شیز درکوي، خو هغې له در نه کړو نو د کومه دعا دې وکړه د هغه اجر والله الله رب عزت په آخرت کې درکوي. دوه شو. درېیم چې کومه دعا دې وکړه او قبوله نه شوه نو پوه شه چې په تا باندې یو غټ داسې مصیبت راتلو، یو آفت راتلو او د هغه چې کوم دی د هغه دعا د لاسه هغه آفت لرې شو. نو پوه شه د هر یو مؤمن مسلمان دعا قبلېږي. دعا کوئ، دعا غواړئ د بل لپاره د خپل ځان لپاره. داسې مه مایوسه کېږئ چې الله رب زما دعا نه قبلوي. الله قال ربکم ادعوني استجب لکم. ای بنده څه غواړې وغواړه زه یې له درکړم. خو دا زمونږ کمزوري ده، زمونږ خپل اول زما کمزوري ده، بیا د نور کسانو کمزوري ده چې دعا نه کوي. موږ وایو یار مخکې ما دعاګانې کولې نه قبلېدې. د یو نیم کس کافر چې څه غواړي الله رب عزت له په هغه وخت کې ورکوي. ورې خیال کلی کافران چې کوم دي هغوی له الله مال ډېر ورکوي. ولې؟ هغوی دپاره دا ټول دا دنیا چې کوم دا یو جنت دی، مسلمان دپاره قیدخانه ده. نو ما ورته څه وي چې کومه دعا م کوئ الله یې لا قبلوي، رد کوي لا نه. تاسو ته مې درې خبرې وکړې، په دې درېو کې به خامخا وایي دا ځان نه نیمه لګیا، دا په تفسیر کې راغلي. بله یو خبره ورته وکړم چې کوم یو کس دعا وایي چې زما دعا دې قبوله شي، نو اول دې درود شریف ووایي، بیا دې سورة الفاتحه ووایي الحمدو، بیا د هغه نه بعد چې کوم دې څه غواړې هغه وغواړه او بیا ورپسې اخره کې درود شریف ووایه. قسم درته خورم ستاسو دعا قبلېږي، د هر یو مؤمن مسلمان دعا قبلېږي. خو په دې کې بیا دا درې شرط دي، دا درې خبرې دي په دې کې. خو یاد ساتئ کوم یو کس د قیامت په ورځ هم ستاسو د دې خبرې زه ذمهوار یم. خو کوم یو کس چې د بل یو کس دپاره یا د ګناه دپاره غلطه دعا کوي نو هغه نه قبلېږي، او چې کوم جایز دعا یي نو هغه قبلېږي. نو ځان دپاره هم دعا کوئ، د مؤمن د مؤمناتو دپاره څومره مسلمانان ژوندي دي هغوی دپاره هم کوئ، د مړو دپاره هم کوئ. خامخا الله رب عزت چې کوم دی ستاسو دعا به قبلوي.